پروفیسر بخزاده دانش صاحب لیکي چې که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، که د مور ژبه د نصاب ژبه شي حد به وشي، او یا جنتي شي د میراب ژبه شي حد به وشي. سلامونه او احترامات قدرمنو، حمزه یم او را سره ناست دی. جی بالکل، زه یم عبدالله شیرین. او پردۍ ژبه زده کول خو لوی کمال دی او خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. جی بالکل، نن 21 فروری ده او په ټول سطح باندې چې کوم دی نن نړیوالې ژبې لمانځلی کېږي. نو دغسې په سوات کې د پښتو ژبې د لمانځه کولو لپاره مختلف پروګرامونه وشو چې په هغې کې کابل ایجوکیشن اکیډمي کې او ورسره د پی ایس ایف د طرفه په رحیم آباد کې هم پروګرامونه وشو. او څنګه حمزه صاحب نننۍ ورځ په حواله سره تاسو څه ګڼئ چې دا څنګه منځرې کېږي؟ واقعي عبدالله په سوات کې ډېر خوشحاله شوم چې دغه پروګرامونه مې واورېدل ستاسو د خولې نه چې یار دغه پروګرامات شوي دي. نو ویورز، موږ به په ننني خپل پروګرام کې چونکې د پښتو ژبې په مناسبت سره دی، موږ به په خپل پروګرام کې د عصمت علي اخوند صاحب سره خبرې کوو، ځکه چې هغې دغه پروګرام اټینډ کړي دي. عصمت علي اخوند صاحب به راسره هم په پروګرام کې په کال باندې یي، د هغې نه علاوه به راسره افسر افغان افسر افغان به راسره په کال باندې، او د هغې نه علاوه به راسره شهنشاه قیطه سراج الدین سراج صاحب د چا تعلق دی د سوات سره دی، خوازخیل اساري سره دی. نو هغې به راسره هم په ننني پروګرام کې د ټلیفون په لارې باندې مېلمانې دي. عبدالله سرې خیال دی چې چونکې نړیواله د پښتو ورځ ده چې افسر افغان صاحب ته کال وکړو، نو سرې خیال دی چې هغه په دې حواله څه احساسات لري؟ د هغو سره خبرې کول پکار دي چې هغو په دې حواله څه وایي. افسر صاحب په پروګرام کې ناست یو، نن چونکې د پښتو ژبې نړیواله ورځ لمانځلی کېږي، نو تاسو د هغې په حواله باندې څه احساسات لرئ؟ زموږ د قدرمنو سره تاسو په سکرین باندې په لایف کال باندې مخاطب یې، تاسو را سره خپل احساسات شریک کړئ. نن چونکې 21 فبروري د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځلی کېږي، جی رښتیا خبره خو دا ده چې که چېرته تاسو د قامونو په تاریخ کې وګورئ، کوم قام چې تاسو د نړۍ د مخ نه روکول غواړئ، جی د هغو نه به د هغو تاریخ والئ، د هغو به د هغو ژبه والئ، د هغو نه به د هغو کلتور والئ، د هغو نه به د هغو اتلان او تاریخ هېر شي. نو زه دا ګڼم چې که چېرته دغسې ورځې لمانځلی کېږي یا د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې راځي، نو باید چې هر قام وګړي د خپل مور د ژبې چې کوم احساس دی هغه نور خور کړي، د خپلې مورنۍ ژبې سره نوره مینه را پیدا کړي. ځکه چې که موږ غواړو چې زموږ د کلتور ژبه او تاریخ دې ژوندی، نو موږ به خپله مورنۍ ژبه نه پرېږدو. او یو انسان خپل اظهار چې دی د ټولو نه ښه ډول باندې هغه د مور په ژبه کې کولی شي. که په بله ژبه کې دی 20-30 کاله تجربې وکړي، تبادمه وکړي، خو د ټولو نه ښه احساس چې دی رسولی شي نورو خلکو هغه د خپل مور په ژبه کې رسولی شي. افسر افغان صاحب، ستاسو نه یو پوښتنه کول غواړم چې چونکې د پښتو په نصاب کې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبه په نصاب کې شامله نه ده، آیا تاسو څه ګڼئ چې حکومت وخت له دا پکار دي که نه چې دغه ژبې له څه ځای ورکړي؟ زه دا وایم چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه لویه آبادي چې هغه د پښتنو ده. اگر چې دلته موږ سره د سرایکي ژبې ویونکي هم شته دی، دلته موږ سره د کوستاني ژبې ویونکي هم شته دی، د کوار ویونکي هم شته دی، د شینا ویونکي هم شته دی، خو زیات آبادي د پښتنو ده. نو باید چې دلته دې په هر سکول کې پښتو چې دا هغه لازمي سبجیکټ وګرځولی شي. که موږ غواړو چې علم زیات کړو، تخلیقي ذهنونه او صلاحیتونه سیوا کړو، نو موږ به هغو ته د مور په ژبه کې تعلیم ورکوو. قدرمنو افسر افغان، تاسو واورېدو چې د پښتو ژبې او هغې له خاص کر که زه ووایم چې یاره سندره، ټپه، شعر او ژوند چې دی نو هغه او راشد عام کړی دی، نو دغه خبره به بده نه. عبدالله سرې خیال دی چې پروګرام نور مخکې څنګه بوځو؟ بالکل، د افسر افغان صاحب خبرې چې کوم دي په دغه باندې عمل کول پکار دی. حکومت وخت له پکار دی چې دا په نصاب کې شامل کړي. نو زموږ ماشومان به که نور ژبې زده کوي، خپل ژبې نه خبر شي، نو هغه د هغې لپاره یو ډېر ښه خبره ده او دا کول لازمي دي. نو که د خیال عصمت علي اخوند ته به کار بالکل جي چې هغه څه ویل، چونکې هغه واقعي خبره چې عصمت علي اخوند صاحب چې نو هغه نن د پښتو ژبې په مناسبت سره په سوات کې 2 پروګرامونه شي، په دواړو کې هغه شرکت کړی دی. نو راځئ چې هغه په لایف کال باندې واورو چې هغه څه احساسات لري. خو عبدالله د ده سره به خبرې تاسو کوئ. بالکل خبرې به زه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن تاسو ته څنګه معلومه چې 21 ورځ د پښتني ژبه لمانځلی کېږي، نو په دې حواله تاسو څه تاثرات لرئ؟ الله یو کامیاب کا او د وخت ما ته د کال کولو
او بیا مالا دونه ځای راکول نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وه دا په ټوله دنیا کې منځله کېږي جی او په یوه وجه باندې منځله کېږي مورنۍ ژبه چې ده نو دا د مور غوندې خوږی جی څنګه چې زموږ پښتو ژبه مورنۍ ژبه ده نو موږ ته زیاته خوږه ده داسې ټولې مورنۍ ژبې چې دي په هغې باندې دا ورځ منځله کېږي دنیا په سطح باندې دا یو خپل تاریخي بیکګراونډ لري او بیا هغه تاریخي بیکګراونډ سره کوم چې د قومي ژبې دي نو هغه قومي ژبو مناسبت سره دا منځله کېږي نو زما پیغام دی چې موږ پښتو ژبه وایو او پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده نو د دې لیکل لوستل او بیا دا ویل او دا د نصاب حصه ګرځول چونکې هغه موږ نشو کولی نو سیاسي خلک چې دي هغوی ته به درخواست کوو چې دا زموږ د نصاب حصه جوړه کړي بل راته دا ووایه په سوات کې چې پروګرامونه وشو د هغې لږ حال راته بیان کړئ جي سوات کې خو زه په خپله په یو پروګرام دوو کې شریک شوم یو خو د سکول د ماشومانو شخصي سکول و نو هغو ته خو داد ورکوم زبردست او دعاګانې به ورته کوم چې الله دې کامیاب کړي چې په دونه منډو ترړو به دور کې هغوی د مورنۍ ژبې په حواله باندې پروګرام جوړ کړو او بیا مورنۍ ژبه پښتو زموږ مورنۍ ده نو په هغې باندې او یو پي ایس اف والا پروګرام کړی دی هغې کې هم دغه خبرې اترې وشولې چې یاره مورنۍ ژبه چې ده نو د دې دپاره پکار ده چې دا زموږ د نصاب حصه وګرځولی شي او په سکولونو کې دا لازمي مضمون شي ځکه دا قومي ژبه ده او قومي ژبه هغې ته وایي چې کم قام یې وایي او دا چې نه ویلی کېږي یا دا خلک نه لیکي یا نه لولي نو دا ورکېږي او د هغې د ورکېدو سره قامونه ورکېږي ډېره مهرباني تاسو خپل احساسات شریک کړل حکومت یې وکړه دا پکار دي چې دا ژبه لازمي کړي او په سکولونو کې دا عام کړی شي ډېره مهرباني تاسو وخت راکولو جي مهرباني السلام علیکم مهرباني قدرمنو دغه عصمت علي اخوند صاحب و چا چې د سوات کې دوه پروګرامونو حال احوال زموږ سره شریک کو په لایف کال باندې د حمزه بابا شعر راته رایادېږي د عصمت علي اخوند صاحب د دې خبرو نه پس هغې حمزه بابا و چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم نو همدغه پښتو ده همدغه زموږ ژبه ده چې موږ ولې څومره هم سپیس ورکولی شو نو پکار ده چې زده کړو یاره جي زه به دا ووایم چې پښتو زموږ مور ده زما په خپلو کتو کې هم دا بار بار ویلي دا پښتو زموږ مور ده جی دا پښتو زموږ مور ده مور درانه کوي چې درانه شي مور درانه کوي چې درانه شي جی د غفلت د خوبه پاڅوي جی خیر دی اوس خو پښتانه شي نو زما خو دا احساسات چې څو پورې زموږ ژبه زموږ د اقتصاد سره ونه تړلی شي زموږ ژبه لازمي نه کړی شي په حساب کې نو موږ ترقي بلکل نه شو بلکل کتونکو زه یم چې لاول به زه او بیا تاسو د وس نه چې کوم دی خامخا یو پوسټ په داسې کوو چې هغه په فیسبوک باندې یا په بله پاڼه باندې یا په نور سوشل کم پیجونه چې په هغې باندې زما دا یو هڅه به وي چې زه به خپل ماشومان ته هم د پښتو ژبې زده کړه ښیم په خپله به هم کوشش کوو چې هغه نو تاسو ته دغه درخواست دی تاسو هم په دې ژبه باندې فوکس وکړئ او تاسو هم زده کړئ او بلکل همدغه د عبدالله خوږه خبره چې یاره د ورځې یو ټکی هم د پښتو زده کوئ په لیکلو او په ویلو نو په کال کې به تاسو 315 ټکي یاد کړئ خپله پښتو لکه د مور وساتئ او خپله حیا لکه د خور وساتئ او د خو اخلاقو نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې رور وساتئ نو زمونږ دغه پښتو چې ده دغه به مونږ د مور په شانتي ساتو خپله حیا چې ده زمونږ د پښتو زمونږ مور هم ده او زمونږ حیا هم ده نو دا به د خور په شانتي ساتو قدرمنو په نننی پروګرام زمونږ اختتام ته رسي زمونږ چې کوم په کال باندې چا موږ سره خبرې وکړي د هغې هم مونږ ډېره مننه کوو ستاسو هم مونږ ډېره مننه کوو چې خپل قیمتي وخت مونږ ته راوبخو او د ژبې دپاره دغه پروګرام زمونږ واورېدو الله پامان